علیه وسلم د روټۍ نه پس به ګوتې وسټلې او وی لوښی به صفا کو او وبه فرمایل چې تاسو ته پته نشته دی چې په کم خوراک کې برکت پروت دی دې لوښي کې چې ما صفا کو دغه که موږ وخوړو هغه که په ګوتو پورې دی دا دی نو ګوتې سټل داسې شی شو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک شو بل لوښی صفا کول دا بیل سنت دي موږ اکثره خوراک وکړو او کاسه دغه شانتي ګنده او ککړه پرېږدو بیا هغه خوراک چې کوم دی هغه اوبو لځي نالو کې هغه رواني نو ولې بې برکتي ولې راغله چې د برکت والا څیز موږ بار وغورځو هغه مو نه خوړو نو چې دومره سالن راچوه چې څومره ته ختموی شي نو لوښی صفا کول حدیث پاک کې راځي حضرت نبی شاه رضی الله عنه فرمایي چې چا لوښی صفا کو هغه لوښی به دته دعا کوي نو لوښی صفا کول پکار دي حتی الامکان سالن ډېر دی نه ختمیږي بل لوښي کې ځان ته راواچوه هغه وخوره او که نه داسې اسباب نه جوړېدل ترک کولی شي خو بهتره دغه ده چې کیسه د نه پاتې شو یوه نوړۍ دوه ده خو لوښی صفا کړه نو لوښی صفا کول چې موږ وایو سنت دي نو هغه د نبي شه رضی الله عنه په دې باندې روایت دی او دغه شانته حضرت عرباس رضی الله تعالی عنه بن ساریه هغه هم فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل څوک چې لوښی صفا کړي او ګوتې وسټي الله جل جلاله به په دنیا او په آخرت کې د خېټه برابر ساتي بله دا ده چې ګوتې سټل دا سنت طریقه ده اول به د شهادت ګوته وسټي بیا اول به د منځ والا ګوته وسټي دا یوه بیا ورپسې د شهادت والا ده بیا پسې انګوټي والا ګوته ده دا به وسټي او درې ځل سټل سنت دي مسنون چپاره ایستل دي نه دي پکار نو دا سنت دی دا برکات دي زمون حضور صلی الله علیه وسلم لوی هستی وا ناوی به دغه شانتي عملو او بل دا ده چې په دې کې شرم مخصوصول نه دي پکار چې خلک پسوي خلک په خپل کار کې خلک خو برکت ته نه ګوري خلک خو ثواب ته نه ګوري خلک خو د حبیب صلی الله علیه وسلم خاطر ته نه ګوري موږ او تاسو به کوشش د مسلمان شان بدای چې د خپل پیغمبر په طریقه باندې دا عمل کولو کوشش وکړي خوراک چې کې نو کوشش پدریو غوتو پکار دی که پدریو نشي کوله څلورم او پنځم هم استعمالولی شي په یوه ګوته باندې خوراک کول حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې په یوه ګوته باندې خوراک کول د شیطان عمل دی او په دوه ګوتو باندې خوراک کول د متکبرینو عمل دی او په دریو ګوتو باندې خوراک کول د تمامو انبیاو عادت دی نو دریو ګوتو باندې خوراک کول مسنون دي اور دغه شانته سعید بن منصور رضی الله عنه نه روایت شته چې نبی علیہ السلام په پنځو ګوتو خوراک کړي ثابت دي خو هغه خوراک داسې و چې په درې ګوتو نه کېده نو لکه موږ چې کله وریجې خو پنځه واړه ګوتې استعمالوو که نه یا غټې وریجې دي یا نرۍ دي چې کله په کاشوغه نه خورو داسې خورو پنځه واړه نو پنځه واړه استعمالولی شي خو بعضې نمسیس په یوه ګوته باندې موږ داسې کوو او هغه سکو خصوصا حلوا شوه او داسې نور دا نرم غذا نو په یوه ګوته باندې نه ده پکار دا د شیطان کار دی په دوه په درې ګوتو داسې دا ټول باعث د رحمت ګرځي بله دا ده چې کله خوراک کوو موږ نه لاندې د روټۍ سره پریوزي یا نه روټۍ پریوزي نو هغه راغستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې کومه لقمه د نه پریوته هغه د روا نه غسته وای هغه د شیطان خوراک شو نو شیطان ته وای خوراک به پرېږدئ هغه راوالی کومه حصه چې بچ ده هغه ترې وخوره او چې کومه حصه بچ نه ده هغه پرېږده دې وجې نه کوشش موږ ادا کوو بعضې وخت کې موږ اکثر موږ ته درستخانونه خورېږي هغې باندې خوراک کوو که نه په درستخان چې پرېوځي عمر بچي ته مې راله سبا به بل ځای ته تللی وه هلته به در اخېستې خلک به در پسې خاندي د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې بچي ته غوسه کېږو چې مې کوه ماشوم خو عادت چې هغې رالي خو میندې ورته ادب ښیي نو د میندو ادب دا دی چې د سنت طریقې نه یاړئ نه شاباس بچی دا اوچته که دا وخوره هغه لقمه چې در اوچته کړه کېدای شي چې همدغه لقمه کې برکت پروت وي او هغه د ګېډې ته لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بل هم یو روایت شته وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله روټۍ وخوړله نو یې ګوتې مبارکې به وسټلې او صفا به کړې او لوښی به صفا که ویې چې شیطان ته دا مه پرېږدئ
بل دا ګوتې صفا کول شاګرد هم ګوتې صفا کوي شي یا اولاد شو هغوی هم د هم صفا کولی شي. بله دا د ګوتې وینځل د سټلو نه پس دي. اول به وسټي بیا به ووینځي. کني د عمر رضی الله عنه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي چې غوړ خوراک به وکړو نو لاسونه به خپل منځ کې ومږل او هغه به په مخ او داسې په کونډو باندې راښکل داسې. نو دغه هم ښه عادت دی. خو بعضې بیا علامه ابن قیم رحمت الله علیه او ملا علی قاری رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د سټلو نه پس ووینځه په صابون سره مکمل صفا کړي صفا شي که ممکن وي. او چې ممکن نه وي وسټه خپل منځ کې لاس ومږه خبره ختمه. لیکن د دې وخت ترکاریان او دغه داسې دي چې سړي ویم خوري که نه داسې تېر شي د خولې نه بوی راشي چې څه یې خوړلي دي. دومره د خوشبو والا مسالجات راغلي دي. نو بیا باندې چې د خولې نه خوشبو ځي نو د لاسو نه به هم ځي که نه هواسې نه اوده شي او دې بوی پسې چېرته منګکوری راشي او چرمښکۍ راشي او ګوته د نه ونه خوري. نو سنت دغه هم دی چې ویځه او بیا په تولیه سره وچکه. خو اول په تولیه یا په کپړه باندې صفا کول نه دي پکار. اول وینځل اول وسټه بیا وینځه بیا وروسته په کپړه باندې وچکه. دا سنت طریقې دي. بله لاره ابو شیخ رحمت الله علیه او دغه شانتې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی چې کوم سړی په درستخان باندې د روټۍ ټوکړې راغونډوي او خوري دغه انسان به الله د غټو بیمارونو ساتي. دغه انسان اولاد به الله د غټو بیمارونو ساتي. دغه انسان اولاد به الله د بل د محتاجۍ نه ساتي. دغه انسان د کور نه به الله پریشانیانې ختمې کړي. او امام غزالی صاحب یو بله خبره کوي وایي چې څوک د درستخان دغه وړې وړې زرې راغونډوي او دا خوري وایي دا د جنت د حورو مهر ځان له ګټې لګیا دی. یعنې د دې په بدله کې به الله د جنت حورې ورکړي مهر به د هغوی صحیح ده چې دا په درستخان باندې وړې وړې ریزې راغونډې کړي. نن صیبه خاص کر په خادیانو کې که زمونږ او ستاسو خیالي دا وریجې به تویېږي د غرو نه به رواني هغه پتنوسونو ته به ورشي ټریګانو ته لاندې پخپو کې هغه به بیا راني یو ځای ته به اړولی کېږي. ولې زمونږ د دې خوراکونو د رزق نه دا جنازې د برکت په څه وجه ووتې په دقه باندې چې موږ نه بې ادبي کېږي. نو دې وجې نه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کم سړی په درستخان باندې غورځېدلي ټکړو تلاش کوي وایي الله به د مغفرت نصیب کړي. نو په درستخان باندې ټوکړې راغونډولو کې انسان کې عاجزي راځي او تکبر پکې ختمېږي.